وجه سوا چې بنی اسرائیل لږ د سړي زامنو لږ صبر یې کړو. ورځ کې بنی اسرائیل سو د سړي زامنو صبر یې کړو کنه، فرعون ته تکلیف رساو، د کلی نه ویستو، صبر یې کړو کنه. کوم انسان چې صبر کوي الله جل شانه ولا ورکي، کوم انسان چې صبر کوي الله جل شانه ولا ورکي. ګوره یا صاحب مونږ یو نقصان دی، مونږ چرته هم صبر نشو کولی په خپل ژوندۍ کې. پرس کې مثال درکوم تاسو له، یو سړی دعا کوي خدای مال 1 کروڑ روپیا راکړي، سو 1 کروڑ روپیا راکړي. یو سړی دعا کوي خدایا د اتی په ګوډي رالو، اتیا ګوډي سره زر راکړي، دعا پکې زکات کې ورکړه. دا یو سړی سوال وکړه، نبی سبا غواړي ته خلک صبر وکړه، سبا غواړي وای نه راکې مړ نه کوم دوا، وای نه راکې نه. زکریا علیه السلام پیغمبر دوا یې کړه، اتیا کاله پس دا غي نتیجه راوتی و. اتیا کاله پس نتیجه راوتی و، الله جل شانه ول حضرت یحیی علیه السلام ورکړو او دینن دواو کې سبا ته بیا غواړي د ځونه کی کنه. وای نور الله جل شانه د سینه کې چې دعا نه قبل کې دې نشي، او دعا صبر غواړي، څه غواړي؟ صبر غواړي. دا کې دې نشي الله جل شانه د مسلمان دعا رد کی. دا هغه سړي دعا الله جل شانه رد کولای شي حرام خوري چې غافل وي، دا دعا الله جل شانه قبل. هغه سړی چې باغ کې حسد دبل نسوځي چې دی ولې دې دې دا دعا نه قبلي. ځکه دا د فرعون او د شیطان نم بدتري دسي انسان اچانا نور ګوره نه شیطان دعا قبول شي او کنه خدایا د قیامت پورې مجوند دی او ساتي الله ته عزت ټیک طیبه. شیطان سره خبيث ذات ته او الله جل شانه ته زیبا چې وسلی کلمه ویلې څنګه به نه قبلي کنه سینه دا د سیدا او سړی خو سړی کنه او لک صبر کولی شي. بما صبروا کیونکه وہ ڈٹ کے رہے، ځکه هغه په ځای مضبوط ثابت قدم او هغه خلک مضبوط ولاړو، ځکه الله جل شانه ته حکمرانی ورکړي.